زما د تحصیل فریدکوټ عزتمند مشرانو کشرانو همزولو د هغې نه ورسره ملاکنډ ټریډ یونین صدر عبدالرحیم صاحب خالد محمود صاحب او پولیس سټاف ډي اس پي صاحب پي سي چو صاحب څومره کسان ناست دي په جماعت السلام علیکم. د هغې نه پس چې کوم د فریدکوټ بازار نوې کابینه منتخب شوې ده هغو ته مبارکباد پیش کړو او یقین دهاني ساتم چې یاره په کوم مقصد سره په کوم منشور سره دوی راغلي دي او تقریبا میجارټي 70-80% خلکو دوی له ووټ ورکړی دی نو چې دوی هغه خدمت وکړي او د هغې لپاره کوششونه وکړي. د هغې نه پس چې کوم مین خبره چې کوم دا الیکشن 3-4 کاله نه وشي او هغې کې نګران کابینه جوړه شوې وه ظاهر شاه صاحب هغې کې صدر و او د هغه سره چې کوم دغه کابینه وه د ټولو نه زیات هغو له داد ورکړو چې هغو په ښه طریقه سره دغه الیکشن وکړو او په داسې شفاف طریقه سره چې زه وایم چې په تاریخ کې په دې فریدکوټ کې په بازار کې داسې الیکشن نه وي شوی او بیا چې د دې څومره علاقې خلک دي هغو هم په دې کې ډېر زیات تعاون کړی دی که هغه سیاسي خلک دي که هغه تاجران دي د هر طبقې سره تعلق ساتي هغوی یو پازیټیو رول ادا کړی دی او په ښه طریقه سره دغه الیکشن کړی دی. د هغې سره چې دی خاص کر ډي اس پي صاحب او اے سی صاحب ایس ایچ او ګان صاحبان شاه موضوع غالیګي دواړو هغو چې کوم ډیوټي کړې ده هغو هم شکریه ادا کړم چې په زبردست طریقه سره دغه الیکشن وشو. د هغې نه پس راځم ملاکنډ ټریډ یونین صدر عبدالرحیم صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم او هغو یوه خبره وکړه د هغې جواب ورکوم د جانځیرکارک د ګراونډ چې هغه کلاسي ګراونډ ته شوی دی او د صوبایي حکومت سره دی نو زه یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله چې زموږ کوم صوبایي حکومت دی په هغې کې زموږ اواز رسي لاس رسي نو دوی سره به زما بلکل تعاون وي او دغه اول به اواز رسوو بیا د هغې نه پس چې څومره زموږ سره دلته کابینه ده تحصیل ده که هغه تاجر ده نور پارټیان دي نو انشاءالله چې هغه بیا څه لایې عمل دي د مشران دي نو زموږ به سره ټول تعاون وي. د هغې نه پس چې کوم بازار حواله سره یو څه خبرې وشوې په هغې کې څه ډیمانډونه وشوه نو دغه ته پته ده صدر صاحب عزیز احمد صاحب ته مونږ بله ورځ په دې بازار کې یو راوند کړی او په هغې کې چې کوم د ان ایچ اے ډایرکټر دی عرفان صاحب د هغه سره زموږ خبرې وشوې منګل باندې انشاءالله میټینګ دی نو هغه راته دا وویل چې انشاءالله دا کوم شولډرې چې دي نو په دې کې به سره زما تعاون وي او دغه زه کوم دی په هغه باندې وم هغې نه پس دلته یو نالی بند او هغه ټي ایم اے په لاس کې و انشاءالله هغه به وشي. کوم چې دا پیر بابا روډ نالی خبره وکړه په ډرایور صاحب نو تاسو پته ده بیوټیفیکیشن دی کې الریډي موږ پړ ویسته بیا چې دی هغه کال یو نیم کال چې دی حکومت هغه لاړو هغه صوبایي منسټر صاحب پړو انشاءالله دغه نالی چې دی هغه هم اوس کارونه مارونه شروع شي فنډس چې دی هغه څنګه راشي هغه هم په خپله وکړو خیر دی پې کې سیاست به هم راګېږه وکړو دغه مسله ده. بل شرافت صاحب د ډل خبره وکړه چې دلته دغه مین ځیګر دی تاسو ټول ناست یې د بازار صدر صاحب هم دی ځیګر تاسو په خپله باندې وګورئ زموږ ته به څه مسله دی که موږ بل ځای دا ډرام یا څه کېږو نو الریډي دا خلک بیا په خپله دغه ځای ته راوړي ګندګي راوړي هغه نه قلاریږي نو دغه فیصله به چې دی کومه کابینه په خپله دې وکړي چې کوم ځیګر وایي نو انشاءالله چې کوم موږ اوس ټي ایم اے کې تقریبا غټ ګاډی اخیستی دی دغه غټ کنټینر چې پکې نو هغه به ته مونږ ولګو خو چې ځای به چې هغه تاسو درکړي چې بازار کې کوم ځای د دې سره څومره د بازار چې نور مسایل دي انشاءالله په اتحاد سره اتفاق سره د حکومت په سطح باندې به زما تعاون وي چې څومره دوکانداران دي د چا وس کېږي هغه به زیات تعاون کوي کوم چې کمزوري دي هغو سره به مدد کوم چې زمونږ فریدکوټ بازار په کوم مقصد سره الیکشن شوی دی چې هغه فریدکوټ بازار د مخکې نه چې دی په هغې کې څه تبدیلي راشي
نو دا به زمونږ د کابینې د پولیس ډپارټمنټ ایڈمنسټریشن چې څومره زما سره دي زموږ انشاءالله تعاون چې موږ د بریکوټ بازار نقشې چې دی 100% دی چې څومره یې هغه چینج کړو د هغې سره په اخره کې څومره مشران ناست دي شکریا ادا کوم او د ملاکنډ ټریډ یونین صدر هم ناست دی چې کم د دوی کوششونه دي د دې ملاکنډ لپاره په کوم ځای کې د دوی ضرورت دي زموږ چې څومره څومره تعاون کېږي انشاءالله زموږ به دوی سره وي او د بریکوټ د بازار د کابینې سره به وي او نور چې د علاقې صداقت کسان دي نو چې څنګه انشاءالله موږ به هغه کوو ډېره مننه ډېره شکریا د ټولو والسلام